ستړی مشه نازولو. دې حکومت که نه وې نه کولې نو زړې به چا یادې ساتلې. یو داسې ظالمانه حرکت د موجوده حکومت وکړ د خپل غریب ولس سره عوام سره چې داسې یو دشمن حکومت هم نه کوي. که په یو ملک کې یو دشمن قوت قابض شي نو هغه هم د هغه ملک اوسېدونکو سره دغه هم ظلم نه کوي څومره ظلم چې د پاکستان حکومت د خپلو خلکو سره وکړ. شرم او حیا چې دا هغه د چا سترګو کې نه ده پاتې. دومره لویه ډکیتي وشوه، دونه لویه ډاکه ولګېده، عوامو سره دونه زیاتي وشو، د هغې باوجود مجال شته که د چا سترګو کې حیا راځي، څوک شرمېږي. بلکې زمونږ وزیر خزانه وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب صاحب وایي چې دا یو تاریخ ساز معاهده ده او یو تاریخ ساز کارنامه ده او هغه دې ته یو تاریخي ریسټرکچرینګ چې دی نو نوم ورکړی دی. کیسه داسې ده چې د بجلی په حواله باندې کم عارضي سرچارج چې و هغه د 6 کالو پورې اوږد کړی شو. 6 کاله به اوس چې دی نو موږ ګرانه بجلی نور اخلو. اوس دا ټوله لوبه څه ده نو په دې زه راځم تاسو سره اعداد و شمار په ژبه خبره کوم. حکومت د 18 بینکونو نه 1.215 کروڑ روپے قرضه واخیسته. حکومت د 18 بینکونو نه 1.215 کروڑ روپے واخیسته قرضه او د واخیسته چې کومه گردشي قرضه ده یا کومه چې سرکولر ډیټ وای د هغې د ادایګۍ دپاره. اوس دا سرکولر ډیټ چې دی نو دا څه شی دی په دې تاسو سره مزه مزه د دې نورو پوینټونو سره سره د دې وضاحت هم کوم. خو د دې قرضې ادایګي به اوس عوام کې چې کوم حکومت واخیسته هغه به د بجلی په مد کې چې کوم عارضي سرچارج و هغه د 6 کالو پورې د هغې میاد اوږد کړی شو او دا به هم زموږ د سرمنې نه وځي. 3 روپۍ او 3.23 روپۍ چې دی نو په یو یونټ باندې سرچارج د مخکې نه لګېدلو. 3.30 روپۍ په یو یونټ باندې سرچارج چې دی هغه د مخکې نه لګېدلی و. همدغه سرچارج چې دی نو دا به اوس 6 کال موږ مسلسل ورکوو. هر کال به د سرچارج په مد کې حکومت ته 330 اربه روپۍ خزانه کې جمع کیږي. هر کال به د سرچارج په مد کې د عوامو د سرمنې نه 330 اربه روپۍ وزي او هغه په خزانه کې جمع کیږي او دغه شانتي په عوامو باندې به کولهم بوج چې راځي هغه به 1.938 کروڑ روپۍ وي. کولهم بوج به په ولس باندې 1.938 کروڑ روپۍ وي د سرچارج په مد کې. اوس چې کوم عام کورونه دي، عام صارفین دي، واړه نارمل میډل کلاس عام غریبانان کورنۍ دي نو د هغې صورتحال به څه جوړیږي. مثال کو د یوې کورنۍ د بجلی خرچ د 300 نه د 400 یونټو پورې د میاشتې. یو وړوکی کور دی چې د 300 یونټ نه والا د 400 یونټ پورې هغې د میاشت بجلی خرڅ کوله نو په هغې به اوس د سرچارج په مد کې د 0 روپو نه والا د 1400 پورې اضافي بوج راځي. دا به اضافي بوج وي د 0 نه والا د 1400 پورې. په 6 کاله کې به په دغه کورنۍ دا بوج د 15,000 روپو نه تر د 1 لک روپو پورې جوړیږي. یو دکاندار چې د هغه د میاشتې آمدن مثال طور 40,000 و نو د هغه به اوس د 6 ورځو آمدن به د هغه کور ته ځي خو د 4 ورځو د هغه آمدن چې دی نو دا به د بجلی په سرچارج کې اضافي روان وي. یو استاد، یو عام د سکول استاد، هغه باندې چې کوم بوج راغی نو هغه به اوس دغه کمې په 2 ځایونه نه وباسي. یو به د خپل کچن نه د خوراک سکاټ نه په هغې به کټ لګي او بل به د بچو په تعلیم کټ لګي هغه به دغه سرچارج ادا کړی شي. که د یو کارخانې عام مزدور دی نو د هغه په آمدن چې کوم دی نو 15% به د هغه آمدن چې دی 15% به د نوې سرچارج په مد کې رواني.
وړو کاروبارونو والا چې دي د چا چې واړه کاروبارونه لري په هغې باندې به ډېر لوی بوج راشي، یو معاشي تباهي ده، کاروبارونه به بندیږي، ډېره لویه خطره ده چې دا کم اقتصادي وړې سرګرمۍ روانې دي نو دا ودرېږي. اوس دا چې کوم آزاد بجلیګر دي یا انډیپینډنټ پاور پروډوسرز ورته وایو، یا چې کوم پرایویټ کمپنۍ دي، نجی خلک دي، سرمایه دار دي، د پاکستان لوی خلک دي چې پای کې د اشرافیه شامله ده، دا د هغې کارخانې دي او دې کارخانو ته حکومت پیمنټ کوي. دې سره چې کوم معاهدې شوي دي نو یو ټکی دی هغې ته کیپیسټي چارجز وي چې د دې له بجلي اخلي او که نه اخلي، نو دې ته به ادایګي کوي، پیمنټ به کوي، او مصیبت دا دی چې هغه پیمنټ به په ډالر کې کوي. اوس په ملک کې اسم زره مبادله کمه ده، زمونږ ایکسپورټ کم دی، زمونږ روزګار کم دی، ډالر کم راځي، روپۍ تیزۍ سره غورځېږي، قرضې زمونږه څو چنده سیوا کېږي، او په دغې کې هم د خلکو ته هم د روپو په ځای په ډالرو کې پاکستانیان خلک دي، په پاکستان کې کارخانې دي، د پاکستان عوام د بجلی جوړي، اگر چې موږ یې نه استعمالو خو پیمنټ دي ته په ډالرو کې کېږي. اچھا د پاکستان کې د بجلی د جوړولو پیداواري صلاحیت، د پاکستان د بجلی د جوړولو صلاحیت چې دی هغه 40,000 میگا واټ دی. په پاکستان کې د بجلی د زیات نه زیات استعمال هغه 13,000 میگا واټ دی. موږ سره اوس هم چې دی نو تقریبا 14,000 میگا واټ بجلی چې ده هغه سرپلس ده، هغه موږ سره سیوا ده. د دې باوجود هم چې کومې کارخانې بندې هم دي، بجلی نه جوړوي، نو هغې ته هم د کیپیسټي چارجز په مد کې پیمنټس کېږي. د فاینانسینګ او د ګردشي قرضو په حواله باندې په دې ریسټرکچرینګ کې دوه څیزونه شامل دي. 680 اربه روپۍ چې دي نو دا خو په قرضو کې روانې دي، 680 اربه په قرضو کې روانې دي. 615 اربه روپۍ چې دا نوې فاینانسینګ به کېږي، په هغې کې به دا پیسې ورکړې کېږي. باقي د بجلی په حواله چې کوم مسلې دي یا قانون سازي ده یا څه ډیولپمنټ دي، د هغې نه څه ذکر شته، نه هغې دپاره څه پیسې ایښودلې شوي دي. ګردشي قرضه 1.115 کربه روپۍ ده. ګردشي قرضه 1.115 کربه روپۍ ده. په دې کې 1,000 اربه روپۍ ناجایز کوم منافع چې ده نو د هغې په حواله باندې هم څه خبره یا قانون سازي نه ده شوې، خو حال یې دا راووته چې دغه به اوس د عوامو د سرمن نه وځي او سرچارج به د 6 کالو دپاره لاګو وي. د پاکستان نه علاوه نور ملکونه دي چې هغه هم د نجي کمپنیو نه بجلی هغې اخیستې دي. په کې جنوبي کوریا ده، جنوبي افریقا ده، هندوستان دی او فلپاین دی. دغه حکومتونه د کمپنیو سره کېناستل او هغې سره سر دوباره نوې معاهدې وکړې او هغه معاهدو کې هغې سره چې دی نو د هغې هغه قیمتونه یې مناسب که ادایګي چې هغې ته ده په مقامي کرنسۍ کې کا او د هغې فرانسک آډټ چې دی هغه د کولو قانون یې جوړ کړ. خو پاکستان کې داسې ونه شو. پاکستان یو خپله لاره روښکله او هغه لاره چې د کارپوریټ سیکټر منافع چې ده هغه محفوظ شي، په عوامو باندې د بوج زیات شي، په عوامو زیات بوج ته او د سرمایه‌دارو سرمایې محفوظ کولو ته او په سرمایه‌دارو ګټې کولو ته زموږ حکومت چې دی نو معاشي ترقي وې. او دا د آی ایم ایف چې کوم 7 اربه ډالر قرضه ورکوله پاکستان ته، نو د آی ایم ایف په دغه ډیل کې چې کوم بنیادي شرط و هغه دا و چې په صارفینو باندې د بجلی په صارفینو دا سرچارج ولګوي او دا وصولي لازمي وکړي. آی ایم ایف ورته دا شرط ایښودلو چې د عوامو د سرمن نه به دا پیسې وباسي. یعنې آی ایم ایف هم د سرمایه‌دار تحفظ کوي، د پاکستان ریاست حکومت هم د سرمایه‌دار تحفظ کوي. آی ایم ایف هم وایي چې عوام لوټ کا، حکومت هم چې دی نو عوام لوټ کا. سرمایه کار چې دی، سرمایه‌دار چې دی هغې خوشحاله، د هغې سرمایه محفوظه،
بغیر د کار کولو بجلی پیداوار هغې زبردست ګټه څه حساب کتاب احتساب څه قانون نشته لوډ شیډینګ ښه ډېر دی بیلونه ښه زیات دي شپږ کاله به ولس نور هم شرمېږي غټې مسلې چې کوم حل کولو او د هغې دپاره څه منصوبه نه ده جوړه شوې هغه دا ده چې په خیبر پښتونخوا سند او بلوچستان کې د 12 غنټو نه واخله 40 غنټې پورې لوډ شیډینګ کیږي په دې باندې څه خبره نه ده شوې په ملک کې چې د بجلی کوم غلا کیږي په هغې باندې څه خبره نه ده شوې او د اوبو په ذریعه چې کوم بجلی پیدا کیږي او د هغې خالص رایلټي چې صوبو ته ملاویږي او د هغې ادایګي نه کیږي په هغې څه خبره نه ده شوې اوس په مستقبل کې ځینې نورې خطرې دي چې هغه ګزار را روان دي هغه شته هم په موږ به راپروزي هغه دا ده چې 2480 میګاواټ بجلی به 2480 میګاواټ بجلی به د نجی کمپنونه حکومت نور هم اخلي او د کال 2022 پورې به 11550 میګاواټ بجلی به اخلي د نجی کارخانونه او هغه به سیستم کې شاملې او کیپیسټي چارجز به د سره نور هم چې دی سیوا کیږي نتیجه چې دا هغه سره اصلاحات ونشو په ځای دی چې حکومت اصلاحات کړو نو د حکومت په سرپرستی کې په عوامو باندې ډاکه پرېوته عوام به قرضداري کیږي ګراني به نور سیوا کیږي عوام به د نور بوج د لاندې راځي د حکومت هر پالیسی چې دا ناکامه ده او حکومت د هرې ناکامې پالیسۍ زور او قیمت چې دی د عوامو نه وصولي په ځای د دې چې اصل خرابۍ لرې شوې وي زور یې بیا عوامو نه راغی او نتیجه به د دې سي نتیجه به د دې مکمل معاشي تباهي وي نو ای د پاکستان ولسه ای قامه په دې باندې سوچ وکړئ چې دا تاسو سره کومه لوبه کیږي دا تاسو په کومه طریقه ستاسو وینې څښلې کیږي ستاسو څرمنې وښکلې کیږي تاسو ته ذهني بیماری درکولې کیږي تاسو خوراک ته محتاجه کیږئ د بیلونو ته یعنی دا د په دنیا کې یو ملک هم داسې نه چې به دومره بې سړیتوبه ژوند دي چې کوم په پاکستان کې د دې بې سړیتوبه ژوند دپاره خلک لګیا دي خپلې ګردې خرڅوي خپل بچي خرڅوي کله به په تاسو کې سیاسي شعور راځي کله به انقلابي فکرونه راځي کله به تاسو د خپل حق دپاره روزئ چې نه روزئ همدغه شانتې به ذلیلېږئ او شرمېږئ به اجازه غواړم د الله په امان